ईमान बदला है मेरा ईमान नहीं बदला सिर्फ ما په خپل ټیم کې دلته وزیر اعظم راوستي عمران خان چې وزیر اعظم و یک تاسو ټول ته پته ده په دې دغه کې جلسه کړې وه اب تاسو لیدلې وه د هغې نه بعد ما وزیر اعلی راوستی و چې هغه هم تاسو لیدلی چې یو طرف ته ګورمنټ او بل طرف ته اقتدار و خلک دل سره ډېر وو هغه هم جلسه شوې وه نن موږ په خالي لاس یو نن موږ په خالي لاس یو ظلمونه را سره شروع دي چې کومې دمکې راته میلاو شوي دي چې جلسه به نه کوي او کو دې کړه نو لیکل لکه زه به ذموارې کو څه پکې شوله مور تېر وره تاسو ځان نشئ خلاصوي زه به ځان خلاص کړم او ستا سیکورټي زما به سیکورټي تاسو راکوئ چې جلسې د کینسل کولو څومره کوشش شوې بیا پاټکې راته بندې کړې وې زما د کلي پاټکې بند کړی په مسامینه کې بند کړی په غاور کلي کې بند کړی چې خلک را نشي قسم په خدای چې په هغه ورځ باندې په پاکستان کې د ټول نه غټه جلسه ده او دا کومه زموږ د ترګې ده دې عوامو فیصله ورکړې ده دې دا تسلیمه کړې ده چې دا ملکان مخکې د پی ټي آی او بیا هم دی او بیا به وي انشاءالله برګر زما به یو درخواست تاسو ته مونږ عموما الیکشن یې کړي ده په دې سوچ هم کړي دي چېرې ایم پی ای به زه جوړوم او ایم این ای به زه جوړوم او بیا به زما کارونه به کوي یو گورنمنٹ به جوړیږي خو دې ویل الیکشن بدل دی مرګرو زما مشرانو تم درخواست دی نوجوانانو تم درخواست دی خپلو خویندو میندو ته هم درخواست دی او خپل ورسیز پاکستانو ته هم درخواست دی چې دا الیکشن چې کم دی دا زمونږ بدل دی او د دې مقصد زمونږ بدل مقصد دی مقصد زمونږ د دې دا دی چې زما او ستا په ووټ باقاعدي راځي مرګرو کو مونږ به میجارټي کرالو مونږ الیکشن وګټو مونږ پوره اکثریت رالو دا سړی به انشاءالله مونږ د جیل نه وزیر اعظم جوړو دا ووټ چې کوم دی دا مونږ د پاره د عمران خان غواړو زمونږ مقابله چې کوم ده دا د زرداري سره ده زمونږ مقابله چې کوم دی دا د ګنجي سره ده نواز شریف سره زمونږ مقابله چې کوم دی دا د ډیزل مولوي صاحب سره دا خدای خاطر وکړي په ښه سړي باندې بدل کړي نو مونږ به بیا هم ووایو چې زه خیر دی دا ورځ ما باندې یو سړي سوال وکړو چې ګیدنګ راغونډ شو یو سړي را باندې سوال وکړو یاره ته د ډېرې مودې نه په دې پارټۍ کې او دا دې یو هغه دې یو څه دې ترې جوړ نه کړه ما یې داسې کار وکړه چې نن د قرآن خورم چې ما له د ده نه ښه سړی راته وښایي وایي دا د ده نه ښه دی او ثابت یې کړه ته نو زه د دې جګې نه راپاسم نو په دې ځای کې څه دا خبره کوم چې زه به دا پارټي پرېږدم زه درته سوال کوم سوچ وکړې په دې باندې چې په دې 22 کسانو کې یا په دې هر څه کسان چې راغونډ شوي دي دا کم چې دا په یو ډبلۍ به کې خیر سره نو په دې کې را د نه ښه سړی وښایي زموږ مقابله د هغه سره ده مونږ پیر صاحب له ووټ نه غواړو مونږ جنید له ووټ نه غواړو مونږ ووټ غواړو د پاره د عمران خان مهرباني وکړئ او د عمران خان نه د ووټ ورکړئ او د خپلې پښتنوۍ د مسلمانۍ د هغې هغه ثبوت ورکړئ